ملک صاحب دا راته ووایي چې نننۍ کومه ورځ د یوم سیاه په طور باندې مناویږي د پاکستان کې د تیر شوي 9 مئی په ورځ باندې چې کوم د سیاسي ګوند له طرف نه په ال پاکستان کې په ملک مختلف املاکو ته نسخان رسولی مخکې څه پیغام ورکول غواړي ستاسو مرکزي حکومت په دې باندې څه نظر ساتي؟ زما بسم الله الرحمن الرحیم زما همدغه میسج دی چې کومه تیر شوې 9 مئی باندې 2023 کې کومه واقعه شوې ده انتهایی دردناکه افسوسناکه ده هغه زما او ستا په پاکستان باندې حمله شوې ده دا د پاکستان سخت ترین دشمنان دي او دوی له دې فوراً سزا ورکړلی شي او د آرمي کم عدالتونه جوړ دي د هغې تحت دې سزا ورکړلی شي او چې کم خلک دې کې انوال دي نه دي اریسټ شوي ادم اریسټ کړلی شي. مرکزي حکومت په دې باره کې څه اقدامات لري؟ مرکزي حکومت الحمدلله فل فلیج خپل پاکستان په حق کې دی د مرکزي حکومت الحمدلله هغه کردار یاد وساتئ تاسو چې کله 28 مئی الحمدلله 1998 باندې کم دماکې هغې کړی وي دشمن له کم جواب ورکړی وو هغه وګورئ او چې دوی په 9 مئی څه کړي دي هغه وګورئ هغه 28 مئی والا سوچ لري زما حکومت د شهباز شریف صاحب. اچھا دا راته وایي ملک صاحب چې په تیر شوي ورځو کې هم تاسو سره په پېښور کې یو سیاسي دښمني شوې ده چې په هغې کې د مخالف سیاسي پارټۍ له طرف نه تاسو ته چې دوی کومې هغه دمکیانې درکول کېدې آیا دا معامله اتفاقاً و که نه دې کې څه نور خبره وه؟ دا سوچه سمجه سکیم باندې وه دا صرف دوی ته تکلیف دا و چې زه د دې پارټۍ ته لا نړم دوی ما ته ویل چې ودې ګټله ته زموږ پارټۍ ته راشه دوی ما ته افرونه کول ما انکار وکړو ولې چې دا چې دی دا 9 مئی واله دي چې دی پاکستان د تباه کولو کوشش کولو او زه هغې پارټۍ ته لاړم د میاں نواز شریف صاحب پارټۍ ته چې هغه موټروې هغه یو ترقیاتي ذهن لري او الحمدلله دوباره درته وایم چې هغې 28 مئی 1998 باندې کم د پاکستان سترګې اوچتې کړي دي د فخر نه زموږ ټولې دنیا کې سترګې اوچتې دي زه ځکه د پاکستان مسلم لیگ ته تللی یم. مرګورو دې وخت کې ما سره موجوده د پاکستان مسلم لیگ یو خور هم موجوده د هغې نه هم پوښتنه کوو دا راته ووایي چې تاسو د 9 مئی حوالې سره چې تیر شوي په دور کې د سیاسي پارټۍ له طرف نه په دې ملک باندې یرغمال وشو او هغه د ملک املاکو ته نسخان ورسو اوس تاسو نظر څه دی دې باره کې؟ بس ښې نه دي کړې چې دا چلې کړې صحیح ده هغه زموږ حفاظت لپاره ولاړ دي زموږ د خدمت لپاره ولاړ دي لکه دا ډېر ښه نه دي کړې چې موږ په خپل ملک کې په خپل فوجي باندې څه دهشتونه وکړو نو موږ به بل چا ته فریاد کوو صحیح ده هغه زموږ د فریاد لپاره زموږ د حفاظت لپاره هغه ولاړ دی صحیح ده. د دې ملک په جوړولو کې د خویندو هم بهترین کردار دی نن دا خویندې راغلي د پاک فوج په شانه بشانه ولاړې دي او د هغې سره د اظهار حجتۍ دپاره نن د کله بلیسار مخې ته راغلي موجود یو دې وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نون اډیشنل سیکرټري صوبایي خیبر پښتونخوا ملک زړور شینواري سره ملک صاحب دا راته ووایي چې په 9 مئی باندې چې کوم د سیاسي د ګوند له طرف نه په پوره پاکستان کې د 9 مئی کې چې په پاکستاني املاکو ته چې کوم نسخان رسولی او د نننۍ ورځ تاسو نن چې کوم سیاسي ګوند دی په یوم سیاه په طور مناوئ په دې هکله تاسو څه پیغام ورکوئ خلکو له؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول ستاسو د چینل ډېر مشکور یم جي 9 مئی چې کوم سازش او په دې کې چې کوم سازش والا خلک کم شامل دي او کم چې مین آف دی میچ دی جي هغې د ریاست خلاف هغې د ادارو خلاف هغې د ملک خلاف هغې د دې قوم خلاف چې کوم سازش کړی دی او هغې صرف اور صرف دا سازش چې کوم دی هغه د خپل سیټ بچاولو دپاره د یو کرسۍ بچاولو دپاره هغې دا سازش د ملک د ریاست او د ریاستي ادارو خلاف زه تاسو ووایم چې آیا په دې کې زما د ریاست د ادارو څه ګناه وه زما د جی ایچ کیو څه ګناه وه زما د ریډیو پاکستان څه ګناه وه زما د بلیسار څه ګناه وه چې هغې دومره حده پورې برپور انداز سره چې کوم دی دلته چې تاسو وګورئ کور کمانډر هاوس چې کوم دی هغې کې چې کم توڑ بوڑ کم کړی کم تباهي کړې وه د ادارو د دفترونو چې کم تباهي شوې وه آیا د دې ګناه څه وه آیا د دې ریاست خلاف چې کم خلکو د اواز چت کړی کم کس چې کم دی دا سکیچ چې چا جوړ کړی و دا سړی چې کم دی د راواغستلی شي او د مینار پاکستان باندې دی لټکاو کړی شي او سر عام دی دې ته پانسي ورکړلی شي تاکہ آئندہ دپاره څوک د ریاست او د ریاستي د ادارو خلاف
چې کم دی او بیا زمونږ د ریاست چې کم تباہی او کم بدنامي شوې ده د هغې خلاف چې کم کار کړی دی آینده لپاره څوک دا جرأت ونه کړی شي. دا ته ملک صاحب چې تاسو اوس هم په مرکز کې حکومت دی مګر تاسو مرکزی حکومت په دې په باره کې څه فیصله کوي؟ زه دا تاسو ووایم چې انشاءالله تعالی زمونږ نن هم چې کم دی باقاعدګۍ سره فیصله وشوه. زه تاسو ووایم چې یاره دا فیصله چې کم ده باقاعده په دې باندې اوس دستی تقریبا تاسو نه لږ ساعت مخکې د وزیر اعظم میاں شهباز شریف په قیادت صدارت کې یو میټینګ وشو په هغې کې باقاعده دا فیصله چې دې خلاف دی یو بھرپور انداز سره کاروایی وکړی شي. او زه وزیر اعظم پاکستان ته آرمی چیف ته او چیف جسټس زه دا درخواست کوم چې چیف جسټس په سربراهۍ کې دی یو جوډیشنلی جوړ شي او کم از کم کم خلک چې په دې کې شامل دي چې هغې ته واقعي قرار سزا ورکولی شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले.